بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا نن موږ د حاجي ملک عبدالباقي اکا په کور ناست یو. ملک حاجي عبدالباري راسره ناست دی، ملک امین الله ناست دی، جاوید خان ناست دی. دا کومه بدخونده ستړې پېښې چې منځته راغله، یقینا د ټولې علاقې دا پیښ په تشویش کې واچوي، پریشانه کړي. خو زه یوه خبره نن هم کوم، دا خبره به ما وختي هم کړي چې زموږ دا پیښې ډېرې زموږ د لاسه کمې، د شا د خوا د نورو حرکتو د لاسه زیاتې پیښېږي. خاص کر د نن سبا دا د سوشل میډیا بدبختي چې منځته راغله. پرون نه دا بلې ورځې چې دا د اولې ورځې دا پیښه سوې ده، که زما د صادق خان سره مجلس سوی دی، که زما د اجباري سره مجلس سوی دی، دغه خواست مې ورته کړی دی چې د پاره د خدای دلته فیک ایډیاګانې دي، د مختلفو خلکو دي، په مختلفو شکلو یې چلوي. دا یو څه قوتونه د دغه لارې هم دا خبرې د خیره څخه د شر خواته بیول غواړي. خو بدبختانه موږ به نن ناسته کېدل، هغه ناسته نه وسوله. پرون دا پیښه وسوه، دا جګړه وسوله، بیا دغه جګړې په نتیجه کې خبرې راووتلې، مختلف قسم خبرې. زه اول اصغر بیا د دې وطن د هر سپېږیري څخه زموږ دا خواست دی چې په کار دا دی موږ پر اور اوبه واچو. زموږ کوشش دا اوسي موږ په یو شکل نه، په ډېرو شکلو بیست کام پښتانه خواري. دهشتګردي دې راواخله، انتها پسندي دې راواخله، پسماندګي دې راواخله، کامي تقسیم دې راواخله، او که د دې برسېره پر موږ بدۍ مسلطه شي. هسې ضلع کې له عبدالله بدبختانه د یوې نه، د دوو نه، د لسو نه، د ډېرو څه زیاتو بدۍ ښکار ده. یو سړی د دویم سړي کور ته د فاتحې دپاره د بدۍ د وجې نشي تللی. اوس که دا راولاړه شي، بیا موږ په لوی روډو کې سره پساو سو، په لوی لارو کې سره پساو سو، په کلیو کې سره پساو سو، نو آخر به زموږ د ژوند انجام څه وي؟ نو یقینا موږ د پرون د بلکې د وخت زموږ دا خواهش دی. بیا د دې پیښې بعد بیا موږ په رابطه کې ول، بیا پرون د پیښې بعد اجباري رادی ناست دی، د دلته مجلس وکړي، په هر جذباتو کې یې کړی. زه به دا خبره وکړم، خدای دې موږ ته هغه ژوند نه راکړي چې زموږ د یو خبرې، زموږ د یو حرکته به زموږ یوازې ته نقصان رسېږي. څه خبره داسې راوتله چې خدای مکه اصغر داسې کول یا داسې کول. زه نن هم ایمانن وایم، ما اوله ورځ هم دا ویلي دي چې څه فیک ایډیاګانې د اصغر په نامه چلېږي، څه فیک ایډیاګانې به د کیپټن په نامه چلېږي، څه فیک ایډیاګانې به د پښتونخوا ملي پارټۍ له اړخه چلېږي، څه فیک ایډیاګانې به د جمعیت علماء اسلام له اړخه چلېږي، څه فیک ایډیاګانې به د اجباري له اړخه د کاکړۍ په نامه چلېږي. وروره د پاره د خدای د دې ځان بچاو کړي. دا یو بربادي ده، دا یو تباهي ده. نه زموږ مقصد مخصوصه سړی وو، نه زموږ مقصد مخصوصه جومات وو. او که چیرې چیرې بیا هم په دې د موږ د چا دل ازاري سوي، زه بالکل دا وایم چې نه زموږ پرون دا مقصد و، نه زموږ نن دا مقصد و، بلکې دا خبره زه بیا تکراروم چې نن هم خلک لګیا دي د اصغر په نامه آی ډي چلی، زما فوټو یې پر آی ډي لګولی، غلط میسج ورکوي نور خلکو ته. د کیپټن فوټو یې لګولی، غلط میسج ورکوي نور خلکو ته. د جمعیت فوټو یې لګولی، غلط میسج ورکوي نور خلکو ته. د پښتونخوا ملي پارټۍ فوټو یې لګولی، غلط میسج ورکوي نور خلکو ته. د دې باید موږ هوښیاران سو او پاتې سو دا خبره چې موږ راغلي یو. خواهش مو دا دی، کوشش مو دا دی چې د دغه ناوړي پیښې انجام په خیر سره وسي، په پښتني مرکه وسي، په پښتني دود و دستور وسي. یقینا زموږ وطن د نور بدۍ تاب نه لري. نو په دې سلسله کې زموږ د حاجي صاحب سره مجلس وسو، د حاجي صاحب د اړخه موږ څخه د 2 ورځو ټیم واخیستل سولو. بس موږ به دعا کوو خدای دې وکړي چې 2 ورځې بعد موږ راځو، زموږ یو د خیر مجلس فاینل سي. موږ د دې ځای اوس به ځو، حاجي صادق خان دوی سره به کښېنو، خواست به ورته کوو، فایزګلي به ورته وایو چې د پاره د خدای په کار دا دی چې موږ د دې معاملې یو صحیح حل راوباسو. خو یوه خبره کوو، دا په حیثیت یې د دې علاقې د یو حلقې د نماینده په حیثیت، ریټ آف د ګورنمنټ یعنی د قانون نافذول دا د حکومت ذمواري ده. دا د حکومت ذمواري ده، د لارې څخه نیولې در کوره پورې، در کلي پورې وطن ته امن ورکول، دا د حکومت ذمواري ده. باید په دې وطن کې د یو سړي هم د حکومت د چیلنج اختیار په لاس کې نه وي. په کار دا دی دلته د یو سړي سره دا اختیار نه وي چې د سزا او د جزا نظام په خپله قایمه کړي. د سزا او د جزا نظام باید د حکومت سره وي. په چمن کې واقعیات وسول، زه خپله راغلی یم. یعنې اول به زه دا خبره وکړم، د پیک ایډیانو څخه په ما پسې خبرې شروع شوې.
چې اصغر رالی د اصغر قریبان دي عزیزان دي غلای وي تماشې وي زه راغلی یم د هغه شهید په کور باندې پر جنازه باندې درېدلی ما چې زما بچی غلی سرکار ته موږ پر دا سر یې زما بچی منشیات فروشي پر دا سر یې زما بچی زموږ وطن زموږ ښار خرابوي هېڅ رعایت مو ورسره کوئ د هغه بعد د په فضل سره د خدای د انتظامیې په کومک په مدد په یو فری هینډ چې موږ ورکړي حالات په کابو کې راغلل نو نن هم حکومت ته دا وایي انتظامیه ته دا وایي لا انفورسمنټ ادارو ته وایي هر هغه سړی چې د سرکار په نامه یې ټوپک په غاړه دی دا د هغه ذمهواري ده چې په کار دا دی هر چا ته تحفظ ورکړي هیڅ چا سره خدا نخواسته دی طریقه خپله نیسي چې سهار موږ قومونه په بدۍ سره اخته یو زموږ سیمه هسې موږ برباد یو زراعت مو تباه سو ایجوکیشن مو تباه سو صحت مو نسته بچي مې د بېروزګارۍ پر لګرځي ټکور ټکور یعنې زموږ به ګزاره چی شي او چې په سر مې دا بدۍ هم مسلط یار ده د خطې د سیاست له اړخه به حیثیت یې کا موږ ټکور ټکور تباه و برباد او بیا موږ په قبایلي بدیو کې سره اخته یو د بل کور ته نسو تللی نو دا لویه بدبختي ده د دې حاجي ملک عبدالباقي اکا د کمبلې څه زموږ دا خواست وي چې موږ په کار دا دی د خپلوۍ د قرابت په دې خبرو کې لاره سره یوسو او حاجي باري ته حاجي ملک باقي اکا ته هم دا خواست دی چې په هره طریقه دا هیڅ خدای مکه بې عزتي نه ده چې زه د خپل عزیز قریبه سره جوړه کوم باید چې په هره طریقه کام 2 ورځې بعد راواړي د کامه څه د دې خبرې واک و اختیار اصغر وي هر څوک چې وي جرګه دې ته وسپاري د دې خبرو یو صحیح حل راوباسي او نور بیا خدای مکه که یو څوک د مړه څه زهیر سوي په دې بنیاد باندې چې خدا نخواسته اصغر ما ټارګټي زه به دا ووایم سیاست په خپل ځای سیاسي اختلاف په خپل ځای خدای به د موږ دا پوښتنه کوي چې زموږ په دې وطن کې په دې بنیاد څوک ټارګټ نه دی چې خدا نخواسته د هغه سر ته خطره وي د هغه عزت ته خطره وي د هغه ژوند ته خطره وي او زه نن هم دا وایم چې داسې د دې سوشل میډیا اوس بدبختي ورته وایي بدقسمتي ورته وایي چې بند هم خلک وایي باید ایله کړي ډرامې جلسې بیانونه چې خلاصه شي نو دغه ناسور هم دی یعنی د اصغر فوټو به پر خپل دغه لګولی او په یو چا پسې به غلط شان شعري د ملک عبدالباري فوټو به یې لګولی د کیپټن فوټو به یې لګولی د جمعیت فوټو به یې لګولی د پښتونخوا فوټو به یې لګولی نه پرون زموږ دا مقصد و نن زموږ دا مقصد دی دا خبره نن هم کوم سبا هم کوم چې د فیک ایډیانو څخه به حیثیت کام به حیثیت افراد به حیثیت مشران به حیثیت پارټیان باید پر دې د دوی په لارو په اشارو موږ کارونه نه وکړو عمل نه وکړو دا خبره چې اوله ورځ دا پیښه وسوله دا د ټلیفون خبره منځته راغله ما جباري ته کړې ده ما صادق خان ته کړې ده چې وروره د فیک ایډیانو ځان وګورئ په دې خبرو کې مه راځئ چې د فلاني ایډي څخه دا وځو د فلاني ایډي څخه دا وځو یو چا په کار دغه کېدای شي دغه څه بل څوک وي دا هغه څوک چې زموږ وطن بربادوي زموږ ژوند بربادوي نو زه یو وار بیا الفاظ ورکول کېدلی چې خواست مو دی د کام د مشرانو د ځوانانو د هر چا سره همدا اپیل دی چې باید موږ په وطن کې د امن لپاره خپل کردار ادا خدای مو خوشحاله په عزت اوسه نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو د مخه څه زه د اصغر خان او د ده سره ملګري ملک امین الله او د ده سره ملګري جاوید خان زه د دوی د ټولو شکریا ادا کوم چې دوی زموږ کور ته راغلي دي یقینا چې ستړي سوي هم دوی او اصغر خان چې کوم جلس وکړي حقیقت هم دا دی نن سبا داسې وخت دی چې د نیټ فیک ایډي ده چا ته یو ریزلټ نه معلومیږي چې باید دا چا وکړي دریم قوت دا کارونه کوي دریم قوت دغه کارونه کوي موږ دا شی نه غواړو زه په خپله چې ما اصغر خانه ګلستان عوامي دغه پارټي کوله با پارټي جوین کوله ما اول جام صاحب ته دا ایښي دي ما په ریکارډ یعنې په جلسه کې ما ویلي دي چې زه جام صاحب د پارټۍ جوین کوم زه په یو شرط جوین کوم ما د پښتانه کامې ولزلې دي تر اوسه دا ضلع کلابلا د بدبختۍ دی ډکه ده یعنې دا وخت وویشت دښمنۍ پکښې دي نو ده راته وویل څه چې ما ته به د ما سره په جرګه کې ملګری کېږې ته به د ما سره
ملګري کوې ته به د ما سره هر جدوجهد کوې چې دا زموږ ضلع د بدبختۍ څخه پاکه شي خو دلته د بدبختۍ سره داسې خلک شته چې هغه دا شی غواړي اوس دا دغه د پرون واقعه ده خیلی وزیلی فلانه تا زه نه کوم ما وګړي زه د وخت سره دشمنان یو ورچته معلومه ده په 1997 کې زما لس زما ملګری مسکین دا ګشي دا کړی دغه سبا وجود موږ دا شی ما نه غوښتي زما مور سوچ و زه چې مرکه جرګه جوړوم یا جام صاحب ته وایم زما مور سوچ چې باید دا وطن جوړ شي دا وطن جوړ شي دا کور جوړ شي زه نه خیالي کوم نه زیالي کوم زه په خپله په شخصیت درته ګایږم زما پلار دا دی ناستې ملک اجباکي د ده مشر ورور ملک عادر و په ده پسې د ده څه مشر ملک حاج غني مرغوم و چې هغه غریزو شهید کړي بیا ملک حاج القادر مسکین و بیا ملک نیکداد و بیا ملک درویزه و موږ د وطن خلک یو موږ مشران یو موږ یو شخصیت لرو موږ په خپله د نور د خلاصوو زه دا شی هېڅکله نه غواړم چې دا خیالي وزیالي دي وشي خلک کوشش کوي یعنې پرون هم دا کوشش کوي خو موږ دا شی نه غواړو دا هېڅ چاته نه ده په کار چې دا شی وکړي که چا کړي د هغوی دپاره دا غلطه ده او دلته به دوی راغلي دي د چا کور خراب کړي هغه و هغه سره پاتې شي نور کورونه کرار ورځ کور ته کښېني خو موږ زه په خپله د اصغر خان و د ملک امین الله و نور ټیم نه اخلمه زه به نو څه درته وایم چې ما درته وویل چې زه په خپله داسې خواهش لرم چې یوه ضلع کې لابدا جوړه شي زه په خپله مګر دلته خلک که سرکار باید په میرټ وشلی شي میرټ وکړي او زموږ توقع ده څه سرکار څه میرټ غواړو د مشرانو څه هم غواړو وزیر خان ته ما وویل ما موږ ته به انصاف کوو حق به کوو مشر باید دا چې انصاف وکړي نو دا وطن جوړېږي دا خیالي وزیالۍ چې چا کولې د هغو وطن وګورئ د هغو کورونه وګورئ هغه برباد شوي دي موږ دا شی نه غواړو موږ د اصغر خان و د ملک امین الله و د جاوید خان و د دوی موږ خپل مذاکرات سره وکړي ما د دوه ورځو ټیم ځینې اخیستی دي زموږ والد صاحب ځینې اخیستی دي زه د خپله کامه سره مشوره کوم انشاءالله تعالی خدای پاک بې خیر ته بولي خدای ته هر څه اسانه دي یعنې پیدا کړي یې یو فنا کړي یې هم نور زه ستاسو ډېر ټیم نه اخلم ستاسو ځلې بیا زه ستاسو قرباني وایم خدای مې کامیابه لره خدای مې پر مخ هم کامیابه کړي ډېره مننه ډېره مننه دویمه خبره دا ده کیپټن الخالق دلته مجلس پر د ایډیانو پلانه دا زما دپاره نه ده په کار چې زه دا شی وکړم د کیپټن دپاره نه ده په کار چې دا شی وکړي د اصغر خان دپاره هم نه ده په کار چې دا شی وکړي د جمیت دپاره هم دا شی نه ده په کار چې وکړي خو دا دغه خلک نه کوي خو دا معلومه خبره ده چې دا درېیم قوت کوي دا نه کیپټن کوي دا نه اصغر خان کوي دا نه زه کوم دا د کوم پیک ایډیان چې دي دا نه معلومېږي هېڅ چاته نه معلومېږي ته څوک یې د کومه ځای راغلی کور دې چیرې دی قبیله دې چیرې دا هغه خلک دي چې دا وطن برباد کوي موږ د هغوی څه نه یو ستاسو نور وخت نه اخلم ډېره مننه خدای مو کامیابه